پاکستان تحریک انصاف په 2013 نه والا د 2018 پورې د پرویز خټک صاحب حکومت صحیح ده. او هغوی په دې نومونو باندې پابندي لګولې وه چې یاره د سرکاري عمارتونو نومونه یا د ځایونو نومونه یا د روډونو نومونه دا به د ژوندي شخصیت په نوم نشي کېښودی، او که دا د کوم شخصیت په نوم کېښودلی کېږي صحیح. نو دا به یو غیر متنازعه او د قومي هیرو درجه لرونکي شخصیت وي. او دې دپاره پی ماریو چې کوم د پی این ډي سره تړلی زمونږ د پرفارمنس مینجمنټ یونټو ریفارمز یونټو په هغې باندې باقاعده دوی خپل مسوده جوړه کړه، او خدای مې نه غلطي په هغه وخت کې فهد اکرم قاضي په دې کې دا سیس چې کوم دی هغوی تیار کړی. صحیح. په دې کې دا بنیادي طور ویلی شوي چې نومونه به کېښودل کېږي، او په د هغې غټه وجه دا وه چې د دې نه مخکې د آرمي پبلیک سکول تقریبا 120 نومونه چې کوم دی د سرکاري سکولونو دا یې بدل کړي نو په د ای پی ایس د واقع نه وروستو. نو تاسو ته پته ای پی ایس واقع خو اکچولي په 2014 کې راشي او بیا وروسته په 2015 کې پاکستان تحریک انصاف په دې باندې بلاد وکړ. سکولونو هم څه مسله راغله، چا به ویل دې سکول له زما نوم کېده، سټي نمبر 1 له زما کېده، دا کې نو په دې باندې بیا لږ دغه راغله، بیا دا فیصله وشوله چې نه د داسې نومونه به بیا نشي کېښودلی، او دا یو اخري پیره ده چې مونږ دا کېښودل. د دې نه پس به د ځایونو نومونه د ژوندي شخصیت په نوم باندې نشي کېښودی. خو 13 هفته د خیبر پښتونخوا کابینټ دا فیصله وکړله چې د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم نوم یې د عمران خان کرکټ سټیډیم په نوم باندې کېښودلو، او دغه وخت کې دا تنازع راوچته شوله. زما یقین دا دی چې دې وخت کې عمران خان صاحب هم د دې نه نه خبر چې زما په نوم باندې سټیډیم دی. ګین دا د پاکستان تحریک انصاف دریم حکومت دی، او که د هغه د نومونو ډېر شوق وی نو هغه به پرویز خټک ته ویلی په هغه وخت کې چې زما په نوم باندې دا سټیډیم بدل کړه. خو د دې وجې نه تاسو به کتلي په خیبر پښتونخوا کې د هغه په نوم باندې څه شته دی نه، د عمران خان په نوم باندې. بېشک هغوی د انصاف دا نوم په صحت انصاف کارډ او په دې ځایونو کې ځای په ځای اډجسټ کړی و، او د پارټۍ رنګ سره کارډ او پارټۍ جنډې او دغه هم کړی. خو د هغې باوجود زه دا زما ذاتي انفارمیشن هم دی او رای مې هم ده چې هغه د دې نه خبر نه و، خو د خیبر پښتونخوا حکومت کې په کابینټ کې ناست او په کابینټ د دې اپروول ورکړه، او دا مې هم یقین دی چې کېدای شي که هغه ته پته ولګېدله او څه موده نو کېدای شي دا نوم بیا بدل هم شي واپس شي، ځکه چې د دې پاکستان تحریک انصاف پخپله د دې مخالفت کړی دی.